چې دا یهودو قالو ویل به دوی لیس علینا فی الامیین سبیل نشته دی په موږ باندې په مال خوراک د انپړو خلکو کې سبیله سلار د مؤاخذې او د ګناه چې په څه طریقه باندې ووایو. اوس هم ګورې داسې خلک شته د علم په روب کې ګرځي هغه وایي چې د دې امیانو مال دې په څه طریقه باندې کې ووایو که نه به دا جایز دا بعینه دا یهودو خوی دی. بعضې ملګرو عبدالله زوی عباس په مخکې دا خبره وکړه چې موږ راسې په سفر باندې ځو نو یهودو نسوارا هغوی په کلو باندې لاړ شو هلته چېرته چرګه میلاو شي راوینیسو حلاله کو او ګډه مډه چېرته میلاو شي راوینیسو ځان یې حلاله کو او موږ وایو چې د دوی په مال خوراک کې په موږ باندې ګناه نشته. نو حضرت عبدالله زوی عباس ورته ویلې چې صاحبانو تاسو خو عیني د یهودو خبره وکړه دا خو یهودو قرآن کې چې راوایي چې لیس علینا فی الامیین سبیل دا یهود او نصارا او دا غیر مسلم چې تاسو سره په اسلامي ملک کې اوسېږي او ټیکس او جزیه ورکوي د هغه ټیکس او جزیې د وجې نه د دوی د مال د دوی د وینې او د دوی د عزت داسې پاس به کوي څنګه چې د مسلمان د غیر مسلم مال په اسلامي ملک کې دننه چې اسلامي حکومت وفاداري دا ما ته لپاره حلال نه جایز